شل خلق ملازمت کولو نن هغه شته کارخانې بندې کړې نن که د کارخانو حساب وکړو د 1000 ته هم تعداد ته رسېږي د دې چې کوم ملازمت دی 1000 ته نه رسېږي دنیا په مخکې زموږ طرف روان دي زموږ سره د دې ضلعې د ترقۍ یوه منصوبه ده زموږ دا پروګرام دی انشاءالله او دې ته به عملي جامه ورکوو انشاءالله دې موقع ته به یو ځل بیا انډسټریل ضلع جوړوو انشاءالله دې موقع ته به ترقي ورکوو انشاءالله په دې موقع کې به نوې کارخانې چالو کوو په دې 5 کالو کې انشاءالله زما عزتمندو الله یو موضوع موږ ته راکړې ده چې دا بلې پارټۍ سره نشته په اسلامي ملکونو کې 2 ملکونه دي چې هغه د ترقۍ لپاره یادېږي یو پکې ترکي ده او یو پکې ملیشیا ده د دې دواړو ملکونو معیشت چې دی دا نسبتا ترقي یافته ممالک دي او د الله په فضل باندې دلته چې کوم حکومتونه دي هغه زموږ د اسلامي پارټیانو حکومتونه دي د هغې که ورورولي ده نو زموږ سره جماعت اسلامي سره ورورولي ده موږ ته الله دا موقع راکړې ده چې دا سیبې کوم را روان دی دا چاینا پاکستان اکنامک کاریډور دا را روان دی زموږ پروګرام دی انشاءالله په دې ضلع کې به 2 اکنامک زون جوړوو انشاءالله یو په رشنډۍ کې یو په دلوزو کې 2 اکنامک زون دلته به انډسټري لګوو دلته به کارخانې راولو د دې مسلمانانو ملکونو انویسټر به راولو د دې تاجر به راولو په ده باندې به سرمایه کاري کوو دلته زمونږ دا الله موږ ته دا موقع راکړې ده زمونږ دا تعلقات شته دی د قاري صاحب د وخت نه به دا تعلقات شته دی بین الاقوامي دا خلک به راولو او الله دې موږ ته دا موقع راکړي انشاءالله دلته ما په شوبره چوک کې یو ټي وي هغه کې ما سره عمران خټک ولاړو او هغه نه درته پوښتنه وشوه چې دلته کې دا کارخانې ولې بندې شوې نو هغه جواب دا و چې په نوکار کې انډسټري چلېدی نه شي وایي نوکار کې انډسټري نه چلېږي ما ورته ویل چې انشاءالله موږ به درته کوو چې په نوکار کې انډسټري چلېږي او که نه چلېږي موږ به یې درته وایو زما عزتمندو دا اور ستاسو په لاس کې امانت دی او که زمونږ په کردار کې مو یو اغلا لیدلې وي دلته قاري صاحب ممبر پاتې شوی دی 11 کاله پارلیمنټ کې پاتې شوی دی که د هغه په کردار کې مې یو اغلا لیدلي په هغه باندې مې د کرپشن یو داغ لیدلی بلکل ووټ په راکول یو اغلا په مونږ کې وي بلکل ووټ په راکول تاسو وګورئ ازمېښت وکړئ او دا نور صاحبان چې کوم دی دا نور صاحبان چې دي د دې کردار هم وګورئ